الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا جد له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. زما عزتمندو، الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی تاسو منس قائم کئی او مکی گئی د مشرکانو نه. زما عزتمندو په ټولو اعمالو کې منس ډیر بهترین اعمال لري. په قبر کې هم پهله د ایمان نه پس د منس تپوس کول کېږي. دغه رنګې مونږ تاسو له هم پکار دی چې مونږ تاسو په منس باندې هغه د منس پابندي کوو. منس باندې الله تعالی مونږ تاسو ټول قایم او دایم وساتي. زما عزتمندو، هغه د بدکاره او د زناکار نه هم زیات بدتر انسان دی. دغه رنګې د موسی علیه السلام یو واقعه راځي. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو زنانه وه. موسی علیه السلام ته راغله او موسی علیه السلام ته عرض کوي، ای د الله رسوله، زما دپاره دعا وغواړه، ما نه یو ګناه شوی چې الله تعالی هغه ګناه معاف کړي. نو دغه رنګې دغه زنانه موسی علیه السلام ته بار بار ځي. موسی علیه السلام ته اخیره کې تپوس وکړو چې ای د الله بندې، داسې کومه ګناه تا نه شوې ده چې په هغه ګناه باندې ډېره پیمانه یې. دا ښځه بیا موسی علیه السلام ته فرمایي چې ای د الله رسوله، ما ګناه کړې ده، ما توبه هم ایستلې ده، خو ته د الله تعالی رسول یې، ته زما دپاره دعا وغواړه چې الله تعالی زما توبه کامله توبه قبول کړي. وایي چې تا د الله بندې، تا کومه ګناه کړې ده، دومره پیمانه یې، دومره پریشانه یې. نو دا زنانه ورته وایي چې ای د الله رسوله، ما اول حرامکاری وکړه، مطلب ما زنا وکړه، زنا نه بعد چې کوم ماشوم زما وشو، ما هغه ماشوم بې ګناه قتل کړو. زما دغه ګناه ده، ما الله تعالی نه توبه، هغه الله تعالی توبه ویستې ده، الله تعالی ما معافي غوښتې ده، خو ته زما دپاره دعا وغواړه چې الله تعالی زما دغه ګناه معاف کړي. نو موسی علیه السلام چې دا خبره واورېده، ډېر غوسه شو، د غوسې نه تک سور شو او دې زنانه ته وایي چې ای د کمبختې، زما د مخکې نه لرې شه، هسې نه ستا په وجه ما باندې عذاب رانه شي. نو موسی علیه السلام دا ښځه نه لرې کړه. دا ښځه چې لاړه، په دغه وخت کې جبرائیل امین صلی الله علیه وسلم راغو. جبرائیل امین علیه السلام راغی او دغه جبرائیل علیه السلام دغه موسی علیه السلام ته وایي چې ای موسی، ستا په نظ باندې د دې نه بل بدکاره کس شته؟ نو موسی علیه السلام جواب ورکړو چې نه وکړي، او بیا هغې نه پس بېګناه ماشوم قتل کړي، دې نه به بل لا ګنده فعل کم یو وي، دې نه به بل لا کم غټ کار وي چې هغه به دې نه بد وي، بېکاره عمل وي. نو بیا په دغه وخت کې الله جل شانه موسی علیه السلام ته پخپله جواب ورکوي چې ای موسی، دې نه بل بدکاره کس هغه دی چې هغه قصدن مونځ پرېږدي، مونځ نه کوي. نو زما عزتمندو، چې کوم سړی قصدن مونځ کوي، هغه د زناکاره نه زیات ناکاره کس دی او بدکاره کس دی چې کوم کس مونځ قصدن پرېږدي. بله خبره ده، د موسی علیه السلام په شریعت کې 2 مونځونه فرض وو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې 15 مونځونه فرض دي. نو که دې انسان د نبی علیه السلام امتی 15 مونځونه نه کوي، نو چې څومره سزا دله ورکړی شي، دا سزا به کم وي. الله تعالی دې مونږ تاسو په مونځ باندې قایم او دایم وساتي. الله تعالی دې مونږ تاسو صحیح مونځګزاره جوړ کړي. نن سبا چې کوم مونځ کو دا عادت دی، زمونږ د عادت الله تعالی په خپل عبادت کې قبول او منظور وګرځوي. الله تعالی دې مونږ د هر قسم ګناهونو په امان کې وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.